اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. حرام و کارونه یو کار سخنچینی د فارسی کې وتی یو، عربی کې نمامین ورته یی، مو ته اردو کې چغلخورین یایو، نن سبا پښتو کې ورته موشیتنین یایو. څه یو کس خبره ته ورسوي بل ته، چا یو کس پسې خبرې کړي وي هغه ته راوړي بل ته ورسوي، حرام کار دی. دا تعریف یې اندا شو چې یو کس خبرې ته بل ته ورسوي، دا حرام کار دی، انتهایی گناه والا کار ده و گناه کبیره ده. ایدی سزا ده، دی پروردگار عالم ډیره سزا مقرره کړې ده. او بل خبره ده چې چغل خوري زاری څخه چیرته پیسه حاصله کی، یو کس انعام در کو پیسه در کا یا حیثیت حاصل کو، دا حرام کار ده، پیسه حرام ده. چغل خوره خبر ورسوله، شیطانه کوله، ژبې سویه حرام ده، اشارې سویه حرام ده، لیکلی سوی هم چاته لیکل وروستی، دا هم حرام کار ده. صرف ایوه صورت کې جایزه کیدای شي که چیرې یو غټ مصلحت وي هغه ته غواړي څه مد نظر وساتي، یوه مفسده ده، یوه گناه ده، هغه ته اوس ختمه کړي، ته دې صورت کې چغلخوري یوه شیطانۍ کوای شي. هغه څنګه مثلا دوه کسانو منځه غیر شرعي رابطه ده، ناجایزه رابطه ده، حرامه رابطه ده، نامحرم دي، مثلا حرام رابطه خپل منځو کې برقراره کړي دي، غیر شرعي رابطه خپل منځو کې برقراره کړي دي، ته غواړي دا رابطه ختم شي، د ګناه نه دا وس او باج کوم الته ته شیطانۍ ورکوي کې هغوی خپل منځو کې رابطه کاټ شي، نو صرف دغه ځای کې جایزه کیدای شي. او که چیرې یو کس شیطانۍ کوي، پردۍ خبرې کوي، چا وله شیطانۍ رسوي بل ته، او ته یې واورې، ته یې صرف واورې، دا اورېدل یې حرامه دی، اورېدل یې حرامه دی. اخري نکته دا دی چې کله انسان که چېرته شیطانۍ میطانۍ کړي وي غواړي څه توبه وکړي، اول پکار دی ښیمان شي بیا توبه وکړي. او که چیرې دا خبرې هغه کس ته رسېدلې وي هغه نه پکار دی ته رضایت او وغواړي، هغه راضي شي، حلالیت دیر کړي، دې صورت کې بیا تا توبه قبوله دی. پروردګار عالم د موږ ته توفیق راکړي چې چغلخورۍ نه، نمامۍ نه او شیطانۍ نه ځان وساتو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.